په دې درس کې به مونږه د فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام نون تاکید ثقیله و خفیفه داغه ذکر کوو. دینه مخکې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې کم حروف په فعل مضارع کې لفظي عمل هم کوي او معنوي عمل هم کوي. داغه درې قسمونه دي. نمبر 1 حروف جازم، نمبر 2 حروف ناصب او نمبر 3 نون تاکید. نو په دې درې ونو کې د حروف جازم او د حروف ناصب بیان د الله پاک په توفیق سره مکمل شو. د نن به مونږه د نون تاکید د دې بحث او د دې ذکر دا شروع کوو. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې کله لن دا به فعل مضارع باندې داخل شي نو فعل مضارع د مستقبل منفی په معنی کې کوي او په منفی کې هم تاکید پیدا کوي. خو تدې مقابل چې کله به فعل مضارع باندې مونږه لام تاکید په شروع کې داخل کو، یعنی لام وی او په لام باندې فتحه وی او تدې په آخر کې د ثقیلینون یا د خفیفینون، ثقیلینون نون مشدد ته وی او د خفیفینون نون ساکن ته وی. نو چې دا کله مونږه په فعل مضارع باندې داخل کو، فعل مضارع د استقبال مثبت سره خاص کوي او په دې کې تاکید هم پیدا کوي. نو د لیکتب نه معنی دا وه چې هغه به چرې هم لیکل اونکي، خو د لیکتبن یا لیکتبن معنی دا ده چې هغه به خامخا لیکل کوي. نو د معنی په اعتبار سره لیکتبا او لیکتبن دا په خپل منځ کې متضاد دي. نو چې دا خبره زمونږه په ذهن کې وي چې لام تاکید چې کله د فعل مضارع په شروع کې وي او نون تاکید ثقیله او خفیفه دای په آخر کې وي، نو دا فعل مضارع د فعل استقبال مثبت سره خاص کوي او په دې کې تاکید هم پیدا کوي. نو عام طور باندې اردو کې تدې معنی کیږي ضرور به ضرور او پښتو کې مونږه تدې معنی کو خامخا او دغه شانتي دا لفظي عمل هم کوي او فعل مضارع کې لفظي تبدیلی هم راولي. ان شاء الله تعالی داغي ذکر به مونږه کو. نو صاحب کتاب فرمائی نون تاکید کا بیان جو حروف مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں، یعنی په لفظونو او په معنی دواړو کې عمل کوي، ان کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں. هغه کوم دي؟ جازم، ناصب، نون تاکید. ناصب و جازم کا بیان ہو چکا، نون تاکید کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع پر لن لگانے سے اس میں نفی تاکید مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی چې کله مونږه په مضارع باندې لن داخل کو نو لن فعل مضارع د مستقبل منفی په معنی کې کوي او په هغې کې تاکید هم پیدا کوي. مثلا لن یفعل چې چرې به هم هغه دا کار اونکي. که اوس مونږه داسې وایو چې هغه به خامخا دا کار کوي، هغه به خامخا دا کار کوي، تو مضارع سے پہلے لام مفتوح بڑھا کر آخر میں نون تاکید لگا دے. نو موږ به داسې کار وکړو چې د مضارع په شروع کې به لام مفتوح راوړو او په آخر کې به د ثقیلي نون یا د خفیفي نون لګو. مثلا چې ثقیلي نون مو لګو نو داسې به وایو لیفعلن. نو که دلته موږ وګورو نو اصل مضارع د یفعلو په شروع کې لام تاکید لګېدلی دی مفتوح
او په آخر کې نون ثقيله لګېدلې ده. نو معنی دا شو چې وہ ضرور به ضرور کرے گا چې هغه به خامخا دا کار کوي په راتلونکي زمانه کې. د حال معنی به پکې نه وي. او لا يفعلن دا د نون خفیفي مثال دی چې هغه به خامخا دا کار کوي په راتلونکي زمانه کې. بیا نون تاکید ثقيله به څه ته وایي او خفیفه به څه ته وایي، نو د هغې ذکر کوي. او دا خبره مونږ هم کړې وه چې نون ثقيله د نون مشدد ته وایي او نون خفیفه د نون ساکن ته وایي. پہلے کو جس میں نون مشدد ہے یعنی لا یفعلن دیتا به مونږ څه وایو فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام نون تاکید ثقيله. یعنی فعل مستقبل ورته ځکه وایي چې دی د مضارع د استقبال په معنی کې کړه، او چونکې معلوم دی چې معلوم به ورته وایو، چې مجهول صيغه نو مجهول به ورته وایو. او مؤکد یعنی دی کې تاکید راوړی شوی دی په لام سره، یعنی په شروع کې لام دی او په آخر کې نون تاکید ثقيله ده. او دغه شان لا يفعلن نو دیتا مستقبل معلوم مؤکد بالام نون تاکید خفیفه وایي. دی نور یو شانتی نوم دی، خو یو چونکې که نون مشدد نو نون ثقيله به ورته وایو، او که چېرې نون ساکینه نو دې ته به مونږه خفیفه نون وایو. نو چې دا خبره معلومه شوه چې د نون تاکید دوه قسمونه دي، یو دی نون ثقيله دا نون مشدد ته وایي لکه لا يفعلن، او نون خفیفه دا نون ساکن ته وایي لکه لا يفعلن. نو تر دې ځای پورې چې دا کومه خبره مونږه ذکر کړه نو تر دې خلاصه او حاصل دا شو که چېرې مونږه دا خبره کوو چې هغه کس به دا کار خامخا کوي، یعنی په راتلونکي زمانه کې به هغه خامخا دا کار کوي، یا به هغه لیکل کوي یا به هغه مدد کوي، نو موږ به داسې کار وکړو چې د فعل مضارع په شروع کې به لام تاکید راوړو مفتوح. د فعل مضارع په شروع کې به موږ لام مفتوح راوړو او په آخر کې به د ثقيلې نون ولګو او یا به د خفیفې نون ولګو. دا خو مخکې معنوي عمل، اوس لفظي عمل به څه کوي دا په مضارع کې. نو د دې دپاره به هم مونږه د فعل مضارع په کم مونږ 3 حصو باندې تقسیم کړي وه، نو چې هغه تقسیم زمونږ په ذهن کې وي 15 صیغې، 7 صیغې او 2 صیغې. نو د فعل مضارع په کومو 15 صیغو په آخر کې پیش دی چې کله مونږه د دې په آخر کې نون ثقيله ولګو، نو مونږ به دغه پیش دا به په فتحې سره یعنی په زبر سره بدلو. د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې پیش دی، کله چې د دې په آخر کې مونږ نون تاکید ثقيله ولګو نو دغه پیش دا به مونږ په زبر سره بدلو. مثلا یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. نو د دې 15 صیغو په آخر کې پیش دی. اوس د دې په آخر کې مونږ د ثقيلې نون لګو او په شروع کې مونږ لام تاکید مفتوح لګو. نو دا به مونږ داسې وایو لا یضربن، لتضربن، لتضربن، لأضربن، لنضربن. نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي چې د دې 15 صیغو په آخر کې کله مونږ د ثقيلې نون ولګو نو د دې نه مخکې چې دا کم پیش دی دا به مونږ په زبر سره بدلو، په فتحې سره به بدلو. دویم نمبر 7 صیغې. نو چې کله مونږ د دې په شروع کې لام تاکید ولګو او په آخر کې د ثقيلې نون ولګو نو د دې 7 صیغو نه به د نون اعرابي دا به غورځېږي او هغه 7 صیغې مونږ سره دا وي یضرباني، تضرباني، تضرباني، تضرباني. دا څلور د تثنیې وي او دا نورې 2 د جمع مذکر دي یضربونه، تضربونه، او یو د واحد مؤنث حاضر ده تضربینه. د دې ټولو نه به د نون اعرابي دا به وغورځېږي. نو موږ څه به پاتې شي یضربه، تضربه، 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 یضربو، تضربو او تضربي. البته د تثنیې نه علاوه چې دا نور 3 صیغې دي، جمع مذکر غایب صیغه، د جمع مذکر حاضر صیغه، د دې دواړو نه به وغورځېږي. نون اعرابي به هم ترې وغورځېږي او د دې سره سره به ترې هم وغورځېږي. او کومه د واحد مؤنث حاضر صیغه ده نو د نون اعرابي سره سره به د هغې نه یا هم غورځېږي. چې کله مونږه
د فعل مضارع هغه وصیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده چې کله مونږه د دې په آخر کې د ثقیلې نون ولګو نو په دې وصیغو کې چې دا کومه نون اعرابي ده دا نون اعرابي به ترې غورځېږي. دا خبره خو په دې وړو کې مشترک ده چې نون اعرابي به ترې غورځېږي. د دې سره سره چې کومه د جمع مذکر صیغه ده د غایب او د جمع مذکر حاضر صیغه ده نو تدینه با د نون اعرابي سره سره وغورځېږي او د واحد مؤنث حاضر صیغې نه با یا دا به ترې وغورځېږي. نو دا به موږ سره څنګه شي لیضربان دا د تثنیه صیغې دي. لیضربان لتضربان لتضربان لتضربان. نو که مونږ وګورو نو دلته نون اعرابي وغورځېدله او د دې په آخر کې د ثقیلې نون دا مکسور راغی او دا کومې درې نورې صیغې دي د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر چې د دې نه کله مونږه وغورځاو د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صیغې نه او نون اعرابي نو موږ سره پاتې شو لیضربن او لتضربن او د واحد مؤنث حاضر صیغه به موږ سره شي لتضربن. نو دا خو مونږ ته دې هم ذکر وکړو ان شاء الله ته دې نور وضاحت به بیا په گردان کې هم راځي. باقی پاتې شوي دوه صیغې د جمع مؤنث غایب صیغه او د جمع مؤنث حاضر صیغه. نو مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې د دې په آخر کې دا کم نون دی نو دا مبني دی دا به نه غورځېږي. نو چې کله مونږ د دې په آخر کې ثقیلې نون ولګاو چې کله مونږه د دې په آخر کې د ثقیلې نون ولګاو نو دلته اوس درې نونونه جمع شو. یو د جمع خپل نون دی او د دې سره سره دوه د ثقیلې نونونه شو ځکه چې نون مشدد خو په اصل کې دوه نونونه دي. نو دا درې نونونو دا چونکې ثقل په کلمه کې پیدا کیږي او د هغې باندې تلفظ ګران وي نو مونږه د دې په منځ کې د فصل راوړلو دپاره الف ولګاو. د ثقیلې نون او د جمع مؤنث کم نون دی نو د دې په منځ کې مونږ الف ولګاو نو مونږ سره د یضربن نه جوړ شو لیضربنان او د تضربن نه مونږ سره جوړ شو لتضربنان. اوس مونږ یو ځل بیا ته دې خلاصه بیانو چې د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې پیش دی کله چې د دې په آخر کې مونږ نون تاکید ثقیله لګو نو دغه پیش به مونږ په فتحې سره یعنی په زبر سره بدلو او د فعل مضارع هغه اووه صیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده کله چې مونږ د دې په آخر کې د ثقیلې نون ولګو د ثقیلې نون چې کله مونږ د دې په آخر کې لګو نو دا کومه نون اعرابي ده دا نون اعرابي به ترې وغورځېږي. البته د جمع مذکر غایب د جمع مذکر حاضر کومه صیغه ده نو د نون اعرابي د غورځېدلو سره سره به د هغې نه وو هم غورځېږي او کومه د واحد مؤنث حاضر صیغه ده د نون ثقیلې د نون اعرابي د غورځېدو سره سره به هلته یا غورځېږي. او کوم دوه صیغې دي جمع مؤنث غایب جمع مؤنث حاضر هغې کې به څه تبدیلي نه راځي. البته کم د نون د جمع مؤنث دی او نون کم ثقیله ده نو د دې دواړو په منځ کې د فرق راوستلو سره به مونږ الف لګو. نو دغه خبره صاحب کتاب هم ذکر کړی ده. नून सकीला की वजह से मुजारी में तगय्युरात। नंबर 1, जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा एराबी है वह फ़तह लगा दे। नंबर 2, जिन 7 सीगों के आखिर में नून एराबी है उसे गिरा दे। नंबर 3, जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगा से या गिर जाती है। तदीम वज़ाहतों को अव्वल सलोरम नंबर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सीगे में नूनी ज़मीर यानी कम दाखिरने टके दे यज़रिबना तज़रिबना दगा नून त नूनी ज़मीर वही तदीन रूस बमूंगा अलिफ फासिल माना अलाहिदा करने वाला लाया जाता है ताकि नून ज़मीर और नूनी सकीला के एक जगह जमा होने से सिक़ल न पैदा हो जाए, क्योंकि इस सूरत में एक साथ 3 नून जमा हो जाते हैं। यानी कल चमूंगा अलिफ न राउल नुबिया 3 नून जमा कीजिए। मसलन दाई मिसाल दे ला यफ़अलनानी दा सिगा पासल की हुआ यफ़अलना निश आखिर के मूंगा द
د ثقیلې نون ولګاو نو درې نونونه جمع شو. بیا موږ د فرق دپاره په منځ کې الف راوست نو لا یفعلنانې ته جوړ شو. بیا یو بله اهمه خبره کوي چې د نونې ثقیله دا چې کله د الف نه وروستو واقع وي، یعنې په کومو صیغو کې چې الف راغی نو د هغې نه وروستو به نونې ثقیله دا به مکسوره وي، او که چېرې د الف نه وروستو نه وي یعنې الف په دغې صیغه کې نه وي نو بیا به مفتوح وي. نو داسې موږ سره شپږ صیغې جوړیږي چې په هغې کې نونې ثقیله د الف نه وروستو دي. څلور خو آلرډي د تثنیې صیغې دي، په هغې کې خو الف د مخکې نه موجود و. مثلا لیضربان، لتضربان او لتضربان. نو دلته د نون ثقیله د تثنیې د الف نه وروستو ده، لهذا دا مکسوره ده. او دغه شانتي دوه نور الفونه موږ سره سیوا شول. دا کم الف فاصل دی د جمع مؤنث غایب په صیغه کې او د جمع مؤنث حاضر په صیغه کې، نو دلته به هم د نون ثقیله دا به مکسور وي. مثلا لیضربنان او لتضربنان. تدین علاوه چې د نورې کمې اته صیغې دي نو په دې کې به د نون ثقیله دا به مفتوح وي. د سلایډ نمبر 158 کې کم د دویم نمبر کالم دی نو په دې کې د مضارع معلوم ساده ګردانې لیکلی دی، یفعلو، یفعلان، یفعلون تر د اخره پورې، او بیا یې ورپسې د ثقیلې ګردان لیکلی دی. نو که مونږ لومبې به تدې نه مونږ د 15 صیغې دا به جدا کو، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې دا پیش دی. نو اوس چې مونږ په دې په شروع کې لام تاکید لګو او د دې په آخر کې نون تاکید د ثقیلې لګو، نو چې کله مونږ د ثقیلې نون په دې کې ولګاو نو دغه پیش دا به مونږ په زبر سره بدل کړو. نو مونږ سره به شي لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن او لنفعلن. نو دا خو ایوه حصه شو. دویمه حصه وس هغه اووه صیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده، نو هغې کې څلور د تثنیې دي، دوه د جمع مذکر دي یعنی غایب او حاضر، او یو د واحد مؤنث حاضر. نو مونږ خو به دغه نون اعرابي دا به ترې وغورځو، دا نون اعرابي به ترې وغورځو. او کوم د جمع مذکر غایب صیغه ده یعنی یفعلون، د دې نه به مونږ دا وو ورسه وغورځو. او کوم د جمع مذکر حاضر صیغه ده تفعلون، د دې نه به هم دا وو وغورځو. او د واحد مؤنث حاضر صیغه ده د دې نه به مونږ یا وغورځو. یعنی دا کومې درې صیغې دي نو د دې نه دوه حروف داتې حذف کېږي، نون اعرابي او وو، او دغه شانتې د واحد مؤنث حاضر صیغې نه نون اعرابي او یا. نو دا به مونږ سره جوړ شي بیا لیفعلان، لتفعلان، لتفعلان، لتفعلان. او د جمع مذکر غایب صیغه به شي لیفعلن، او د جمع مذکر حاضر صیغه به شي لتفعلن، او د واحد مؤنث حاضر صیغه به شي لتفعلن. دو صیغې پاتې شوي، جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر صیغه. نو د جمع مؤنث غایب صیغه ده یفعلن. نو تدې په آخر کې چې مونږ کله ثقیلې نون ولګاو نو دا جوړ شو لیفعلنن، لیفعلنن. نو درې نونونه جمع شول، نو په منځ کې مونږ الف فاصل راوړ نو لیفعلنان شو. دقه شانتې د جمع مؤنث حاضر صیغه وه تفعلن. نو تدې په آخر کې چې کله مونږ د ثقیلې نون ولګاو نو دا جوړ شو تفعلنن. نو درې نونه جمع شول، په منځ کې فرق راوستلو لپاره موږ الف راوست، نو موږ سره جوړ شو لتفعلنان. او دلته اوس موږ وګورو نو شپږ صیغې داسې دي چې په هغې کې نون ثقیله دا مکسور ده، په هغې کې څلور د تثنیې صیغې دي، لیفعلان، لتفعلان، لتفعلان، لتفعلان. او یوه د جمع مؤنث غایب صیغه ده لیفعلنان، او بله ده د جمع مؤنث حاضر صیغه لتفعلنان. په دې شپږو صیغو کې د نون ثقیله دا مکسور ده، او په دې نورو کې په خپله د نون ثقیله دا مفتوح ده، یعنی لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لافعلن او لنفعلن. نو چې دا حساب دا زمونږ په ذهن کې و. اوس راځو مونږ نون خفیفې له.
دا خبره مونږه ذکر کړه چې دا نون خفیفه دا نون ساکن ته وایي. دلته اوس به مونږه یو فرق خو په ثقیلې نون او خفیفې نون کې دا دی چې نون ثقیله دا نون مشددي او نون خفیفه دا نون ساکن وي. دویم اهم فرق پکې دا دی چې په نون ثقیله کې تاکید ډیر وي په نسبت د نون خفیفه کې. دریم فرق پکې دا دی چې نون ثقیله د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي، د اولنۍ صيغې نه والا تر دو سوال لسوانو صيغو ټولو پورې. البته نون خفیفه دا تدې صرف اته صيغې وي، د نون خفیفه تدې صرف اته صيغې وي. नंबर 1 ये सिर्फ इन सीगों में आता है जिनमें नून सकीला से पहले अलिफ न हो, چې د नून सकीला نه مخکې الف نه وي. और जिन सीगों में नून सकीला से पहले अलिफ हो इनसे नून खफीफा का सीगा नहीं आता. او هغه صيغې سودي شپږ دي، هغه کم دي؟ څلور د تثنیه دي، او یو د جمع مؤنث غائب صيغه ده او بل د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. دویمه اهمه خبر ادا کوي नूनी खफीफा से पहले वाले हर्फ का एराब वही होगा जो नूनी सकीला का है. नूनी खफीफा से पहले वाले हर्फ का एराब वही होगा जो नूनी सकीला का है. यानी द नूनी सकीला ने कम मख के हर्फ थे, मतलब एदा दे چې کمی 15 से هغه 15 صيغې چې پاغه په اخر کې پیش دي، کله چې موږ تدې په اخر کې نون خفیفه ولګو نو دغه پیش له موږ بیا زبر ورکو. مثلا لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا ازربن، لا نضربن. بل دا درې صيغې موږ سره نور دي، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. دلته به نون اعرابي هم ګرځيږي او جمع مذکر غائب او په جمع مذکر حاضر صيغه کې به وو هم ګرځيږي. نو دا بشي لا یضربن، لا تضربن. او کوم واحد مؤنث حاضر صيغه ده نو دا بشي لا تضربن. دریم خبره کې दोनों के معنی में تاکید पाई जाती है، د دوړو په معنی کې تاکید وی خو په ثقيله کې ډیر وی او په خفيفه کې کم وی. نو اوس مونږ راځو د سلاید نمبر 158 لا او په دې کې مونږ د خفيفي ګاندان راځو. دا کوم سلورم نمبر کالم چې دی. نو دلته لا يفعلن لومبه ته مونږه د 15 صيغې رالو، هغه 15 صيغې چې د هغې په آخر کې پیش دي نو هغه ګردان لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا افعلن او لا نفعلن. نو دا هغه 15 صيغې دي چې عام مضارع کې تدې په آخر کې پیش وو. نو د نون خفیفه د وجه نه تدې په آخر کې فتحه رااله. او درې نورې صيغې دي، یو د جمع مذکر غائب صيغه، یو د جمع مذکر حاضر صيغه او بل د واحد مؤنث حاضر صيغه. نو جمع مذکر غائب صيغه مو سره ده لا يفعلن. نو دلته نون لا يفعلن نون اعرابي هم غرزیدلی ده او داغه سره ته د جمع وو هم غرزیدلی ده. او د قشانته لا تفعلن، لا تفعلن الته هم نون اعرابي غرزیدلی ده او وو غرزیدلی ده. او بل صيغه ده لا تفعلن. نو دا اصل کې او تفعلینا نون اعرابي هم غرزیدلی ده او یا هم غرزیدلی ده او داغه په ځمانه نون خفیفه راغلی. نو پورا ګردان بشي لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا افعلن او لا نفعلن. او دا نورې کمی هغه صيغې چې په ثقيلې کې په هغې کې الف راغلی دي. نو څلور د تثنیې دي، د جمع مؤنث غائب صيغه ده، د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. نو د هغې نه خفیفي نونو دا نه راځي. نو تدې ثقيلي او د خفیفي په منځ کې چې مونږ کم فرق بیان کو مونږ هغه واضح کو. لومبۍ خبره خو مونږ دا وکړه چې د ثقيلي نون دا مشدد وي او دا د فعل مضارع په مکمل ګردان کې وي. دا غي د وجه نه په فعل مضارع کې څه تبدیلی راځي. نو کمی 15 صيغې دي نو چې دا غي کوم په اخر کې پیش دي، د کمی 15 صيغو په اخر کې پیش دي چې کله دا غي په اخر کې مونږه نون تاکید ثقيله ولګو نو دا پیش به مونږه بیا په فتحې سره بدلو. تدین علاوه هغه و صيغې چې دا غي په اخر کې نون اعرابي ده چې کله دا غي په اخر کې د ثقيلي نون ولګي نو دا نون اعرابي دا به غورځيږي. خو د دې سره سره د جمع مذکر غائب، د جمع مذکر حاضر صيغه ده، د نون اعرابي د غورځېدو سره سره به داغه نه وو هم غورځيږي او د واحد مؤنث حاضر صيغه نه به یا غورځيږي.
او کمی دو صیغې دي د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر پاغي کې با د نون ضمیر او د ثقيلي نون په منځ کې الف فاصل لګي نو دا خو د ثقيلي بحث شو کم د خفيفي گردان دي نو هغه ټولي اته صيغې دي د ثقيلي کم گردانو پاغي کې چې بکم صيغو کې الف نو د هغه صيغې د خفيفينا ناراضي او پاغي کې سلور د تسنیه صيغې دي یو د جمع مؤنث غائب ده یو د جمع مؤنث حاضر صيغه ده تدین علاوه د کمی نور اته صيغې دي نو پدې کې با د خفيفي د نون مخ کې هغه حرکت وی کم چي دو ثقيلي په ګردان کې یعنی د 15 صيغونه مخ کې با فتحوي او د دو صيغو په مخ کې با د نون خفيفين مخ کې با پیشوي نه یعنی لا يضربون او لا تضربون او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې با د نون خفيفين مخ کی زیر وی یعنی لتفعلن اس راجو منگا سلائیڈ نمبر 159 صیغے اور معانی بتائیے ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہے لڑمبے منگا صیغہ د صیغے ذکر کو او د معنی ذکر کو او بیا منگا دی تبدیلی لرازو نو کم لڑمبے صیغہ دا لتفعلن نو دا دو واحد مؤنث حاضر صیغم کې دیشی د واحد مؤنث غائب صيغه ده او د واحد مذکر حاضر صيغه هم ده او دا د ثقيله ده یعنی لام تاکید با نون تاکید ثقيله نو تدې معنی بداشي چې خامخا با ته دا کار کې یا خامخا با هغه خزه دا کار کوي لا يفعلن دا د جمع مذکر غائب صيغه ده د جمع مذکر غائب صيغه ده لام تاکید با نون تاکید ثقيله چې نون مشددي دا بر ثقيلي صيغه چې نون ساکن وي نو دا به خفيفي صيغه نو معنی به دا شي چې خامخا به هغه ټول دا کار کوي لتفعلن د واحد مؤنث حاضر صيغه ده یعنی خامخا به ته زنانه دا کار کې لا يفعلن دا د واحد مذکر غائب کما لومبی صيغه ده هغه ده لام تاکید با نون تاکید خفیفه خامخا به هغه یو کس دا کار کوي لا يفعلون د جمع مذکر غائب صيغه ده لام تاکید با نون تاکید خفیفه خامخا به هغه ټول دا کار کوي لتفعلون د جمع مذکر حاضر صيغه ده لام تاکید با نون تاکید خفیفه خامخا به تاسو ټول دا کار کوي لا يفعلنان د جمع مؤنث غائب صيغه ده خامخا به ټول زنانه دا کار کوي لتفعلنان د جمع مؤنث حاضر صيغه ده خامخا به تاسو ټول زنانه دا کار کوي لتفعلن نو دا دو تسنیه مؤنث غائبم کې دي شي تسنیه مذکر حاضر او تسنیه مؤنث حاضر درې وړه احتمالات پکې موجود دي چې خامخا به تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه دا کار کوي یا دو زنانه به دا کار کوي لنفعلن اخرنۍ صيغه ده د خفيفي نه ده خامخا به مونږه دا کار کو لافعلن دیالسم نمبر صيغه خامخا به زه دا کار کوم لتفعلن دا د واحد مؤنث غائبم کې دي شي او د واحد مذکر حاضرم کې دي شي یعنی خامخا به یو زنانه دا کار کوي یا خامخا به ته دا کار کوي لا يفعلن واحد مذکر غائب خامخا به هغه یو کس دا کار کوي لافعلن د ثقيلي صيغه ده د واحد متکلم خامخا به زه دا کار کوم لنفعلن دا اوس د اخرنۍ صيغه ده جمع متکلم مشترک د ثقيلي نه خامخا به مونږه دا کار کو اوس راځو مونږه چې د ثقيلي او د خفيفي د وجه نه په دې کې څه تبدیلي راغلي دا غي ذکر کو لتفعلن نو دا په اصل کې وو تفعلو دا دغه 15 صيغونه ده نو دا پیش دا په زبر سره بدل شوی دی نو لتفعلن ته جوړ شوی دی لا يفعلن دا په اصل کې وو يفعلون نون اعرابیم ته ورزیدلې ده او ووم ته ورزیدلې ده نو دا شو لا يفعلن لتفعلن د واحد مؤنث حاضر صيغه ده دا اصل کې وو
تفعلینا نون اعرابی هم ته غورځېدلی دی او یا هم ته غورځېدلی ده او په اخر کې د ثقلین نون دی نو لتفعلن شو. لیفعلن دا د پنځو صیغونه دی. اصل کې و یفعلو یفعلو نو چې کله اخر کې نون خفیفه ولګېدله دا پیش په فتحې سره بدل شو. لیفعلن د جمع مذکر غایب صیغه ده. اصل کې و یفعلون د نون خفیفه لګېدلو د وجې نه نون اعرابي هم وغورځېدله او وو ته هم وغورځېد نو لا یفعلون ته جوړ شو. لتفعلون دا اصل کې و تفعلون چې کله په آخر کې نون خفیفه ولګېدله نو نون اعرابي ته هم وغورځېدله او وو ته هم وغورځېد نو لتفعلون شو. لیفعلنان نو دا د جمع مؤنث غایب صیغه اصل کې دی یفعلنا نو چې په آخر کې نون ثقیله ولګېد نو یفعلنن او بیا نو درې نونونه جمع شول په منځ کې موږ الف فاصل راوړ نو څه شو لیفعلنان لتفعلنان دا اصل کې و تفعلنا جمع مؤنث حاضر صیغه ده. نو چې کله ثقلین نون ولګېد نو درې نونونه جمع شول په منځ کې فرق راوستلو دپاره موږ الف فاصل راوړ. لتفعلن نو دا درې صیغې کېدای شي تثنیه مؤنث غایب تثنیه مذکر حاضر تثنیه مؤنث حاضر د مؤنث حاضر صیغه. نو په دې کې مونږه چې کله نون د ثقیلې ولګاو نو نون اعرابي ته غورځېدلې ده. لنفعلن دا اصل کې و نفعلو نو دا د پنځو صیغونه دی چې کله خفیفې نون مونږه ولګاو نو هغه پیش مو په فتحې سره بدل کو. لافعلن دا هم دا پنځو صیغونه دی اصل کې دی افعلو دا پیش په فتحې سره بدل شوی دی. لتفعلن دا هم د پنځو صیغونه دی چې کله نون خفیفه مونږه ولګوله نو دا پیش مونږه په فتحې سره ولګاو بدل کو. لا یفعلن دا هم د پنځو صیغونه دی چې کله په آخر کې نون تاکید ثقیلې ولګاو نو پیش مو په فتحې سره بدل کو. لا افعلن دا هم د پنځو صیغونه دی. لا نفعلن دا هم د پنځو صیغونه دی چې د ثقیلې نون مونږ ولګاو نو پیش مو په کما فتحه ده نو په هغې سره بدل کو.